د بڑخیلی اماندره سیمه کې موجود د هلکانو د پرایمري سکول په کال 1960 کې په وجود کې راغلی و، کوم چې لا تر دې دمه د علم رڼاګانې خپروي. ولې د وخت تېرېدو سره په 4 کمرو مشتمله وداني نور د استعمال جوګه نه ده پاتې. 4,500 ماشومان په دې وړوکي شان سکول کې تعلیم ترلاسه کوي. ولې د کمرو نشتوالي له کبله پاس پچت د شلټر لاندې هم کلاسونه جوړ کړي شوي دي او په توده ګرمۍ او په سخته جړۍ کې ماشومان د روښانه سباوون په غرض زده کړې کوي. د سہولیاتو نشتوالي او په یو کلاس کې د سلسل ماشومانو موجودګي د تعلیمي ایمرجنسي ټولې دعوې بې بنیاده ثابتوي. پرون چې کوم باران شوی دی نو ټولو ماشومانو له کتابونه بستې دا خرابي کړي دي، هغه بیا پرون ورته ایښودي دي. واړه بار ناست او سخت ګرمي کېږي او واړه ډېر تنګ کېږي او چې کله باران نو هم باندې باران ورېږي او زموږ کمرو ډېر زیات کمې دی. 40 سال مخکې چې کم دی نو موږ به خوشحالي دونګو ویزا نن باران دی، نن به چوټي، نن به سکول ته نه ځو. هغه حالت چې کم دی نو هم په ځینو سکولونو کې نن موجود دی. نو چې داسې حالت چې ماحول د څو پورې د ټول نه اولنۍ خبره چې کم ده نو د تعلیم دپاره ټیک ټاک ماحول، او چې ماحول نه وي پرووایډ هغو ته د اوسېدو ځای صحیح نه وي نو د هغې پورې چې کم دی ایجوکیشن په ښه طریقه باندې نشي میلاویدی. د سکول نړېدلي او څڅېدلي وداني څه وخت هم د راپرېوتو یره موجود ده. د سکول ماشومانو او د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده چې دا سکول دي د استعمال لپاره سردوباره آباد او پراخه کړی شي چې په سیمه کې د علم رڼاګانې خوروي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.